که ځان تربین مقرر کسی روزا مرکز ته زه راځه چې جوړ د نه سنډه شي تا نه به جوړ شي غټ د اوسو ناز به په شانه د ټپوسو درنه به بل نه یي کنجوسو پړسي کې ستا به د بدنه راپرځه او مرکز ته زه راځه چې جوړ د نه سنډه شي لاول بزده کې شپږ لمبرې پسې روزه کې برابرې بیا د چیلې به م کړې خبرې یا به یاقوت یا مرجان یا پیروزه مرکز ته زه راځه چې جوړ د نه سنډه شي میاشتې چې ولګی څلور بیا به دې بدې شي خپل کور ړه به دي هر چا نه دور د بزرګۍ به م درته لګي اندازه مرکز ته زه راځه چې جوړ د نه سنډه شي آستانه به جوړ شي مشر به شي د دلګانو ډېر به شي خوښ د ریونډیانو لیسټ کې به راشي د امیرانو شي کوناټونه به دې جوړه خربوزه مرکز ته زه راځه خورې به شل قسمه ترکاري هم کینوګان او ممپلي پخې ټېرغړي بیلوري سوټه وباسي پنځه شپږ ځله تازه مرکز ته زه راځه چې جوړ د نه سنډه شي تا به خوړلي ډېرې غوښې او وی په تندي کې به دې نښې زموږ په دې تندو کې خو موږ هم دغه ټیم نه منځونه شروع کړي تور رش والله عالم چې څه پورې نیسي تا به خوړلي ډېرې غوښې وی په تندي کې به دې نښې په انتظار به مې د وحي ای په خوراکي شیزونو ستا به یې قبضه مرکز ته زه راځه او چې جوړ د نه سنډه شي دشمن به شي د عالمانو او هم د ناسخه ناتخوانانو او دغه تبلیغ ډېر ښه دی خو کافرو ته ورځه مرکز ته زه راځه او چې جوړ د نه سنډه شي بس دغه ونیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ معزز سامعینو د دې سړي دا خبرې تاسو واورېدې یقینا چې ډېر افسوس راته وشو او ورته مې ډېر تکلیف ورسېد خو به هر حال دا تبلیغ د مهنت پسې خبرې کړي او شاعري کړي دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغه مبارک مهنت پسې چې دا د تبلیغ مهنت د هغه مهنت دی چې دا د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام مبارک مهنت دی د صحابو مبارک مهنت دی که دا تبلیغ مهنت د منځ نه لرې کړي نو بیا خو نبوت ټول بیلډینګ خرابېږي به هر حال دو خپل لبلاس په وستي هر څه چې دی به هر حال لیکن دې سړي ته زما درخواست دی چې تا یو خو سپینه ګیرې دی دا مشر او دویم دا چې ستا عمر هم تیر دی خبر کې دی خپې دي څه لږ عمر دی پاتې دی پکار دی دا تا د الله په کور کې د الله په لاره کې تیر کړی په خپله وتې وې دا تبلیغ په محنت دا تبلیغ محنت څه څیز دی دا تبلیغ والا څه وایي خپله پیسه خپل مال خپل جان او خپل وخت رالي او د الله د دین دپاره په پوره دنیا کې خورېږي او خلکو ته د الله دین بیانوي خلکو ته وایي چې تاسو د الله سره خپله جوړه وکړئ د الله سره خپل تعلق جوړ کړئ په خپله زندګۍ کې د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم مبارکه زندگی راولئ دقه بس دا دو ګناه ده که تا ته دا ګناه ښکاري جو ټیک ته بیا لیکن د دنیا هوښیار سړی چې په کم ځای کې دی خو چې دې څه عقل لري سمج لري که دې د هرې فرقې سره تعلق لري خو دې به د دعوت تبلیغ د مهنت قدر کوي عزت به کوي احترام به کوي د هغې وجه دا ده چې دعوت تبلیغ مهنت هغه مهنت دی چې په دې کې اختلافات نشته په دې مهنت کې د چا چیړل نشته په چا پسې خبره کول نشته او داسې مهنت دی چې بې لالچه او بې یعنی د چا نه تمه کول هېڅ په دې کې نشته صرف د الله تعالی رضا ده او د هغې باوجود ته راپاسې او پته نه لګي چې ستا په زړه کې به څه د الله په کور کې ناست په جومات کې او ته بیا خبرې کې مناسب نه ده لګه مشرې او کم از کم عرض درته کوو یو التجا درته کوو چې آینده دپاره داسې خبرې د دعوت تبلیغ د محنت پسې یا د دعوت تبلیغ د محنت کوونکو والا پسې داسې نه دي پکار د دعوت تبلیغ محنت خو هغه محنت دی که یو سړی دا وایي چې زه ورته نقصان ور رسول غواړم نو داسې دا ګویا دی د خپل سر رالي او په یو غټ کاڼي باندې رابغی نو دی به د کاڼي څه نقصان وکړي دی به د دې ګټ څه نقصان وکړي بلکې دا خپل نقصان کوي نو دغه درخواست دی ته او ملګري دا ویډیو ورته شیر کوي چې دغه ملګري ته ورسي چې آینده دپاره الله رب العزت دې ده ته هم
او چې نور څونه دي الله رب العزت چې د هغو په ذهن کې هم داسې څه خبر راځي الله رب العزت دې د داسې حرکت نه الله محفوظ ساتي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.